بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ننا عقائدو کې د عقیدو تفصیل شروع کیږي. اول عقیده العقائد عقائد مور توحید. توحید ستویل کی حضرت مفتی صاحب لیکي وې د ځړنه الله یو غنل او په جبه باندې داغه اقرار کول دیته توحید ویل کیږي. داغه تفصیل کې حضرت مفتی صاحب لیکي اوله خبره ده دا ایمان او یقین ساتل پکار دي چې د الله تعالی وجود دا حقيقي وجود دی. د مخلوق وجود حقيقي نه ځکه چې د دوته وجود بل چا ور کړی دی. الله پیدا کړی دی وجود الله ور کړی دی. دا الله وجود خپل پخپل دی نو هغه حقيقي وجود دی. د چا د وجه ملاو نه دی. دا الله هستی ده حقيقي هستی ده. الله همیشه دی او همیشه به وي. الله تعالی ازل نه دی. دنیا نه و الله موجود وو. دنیا پیدا شو الله موجود وو. دنیا به ختم شي بیا به هم الله موجود نو همیشه وو او همیشه به وي. دویمه خبره کائنات او اسمان او زمکه د دې ذره ذره د الله تعالی مخلوق او مملوک ګڼل پکار دي. دا یقین ساتل پکار دي چې د الله نه ما سیوا چې سدي دا مخلوق دي او دا ټول د الله تعالی مملوک دي. الله د دې مالک دی. الله خالق دی د ټولو او الله مالک دی. او د کائنات یو سیز هم د الله تعالی نه جز دی نه زوی دی او نه الله تعالی د چا زوی دی او نه الله تعالی د چا جز دی. الله تعالی لم یلد ولم یولد ذات دی. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تور ته وایا هغه الله یو دی یکتا دی. ذات صفات اختیارات کې هغه یکتا دی. د ذات په اعتبار سره هغه یکتا دی. داغه لم یلد ولم یولد ذات دی. نه پلار شته او نه زوی شته. د پلار او د زوی صفات یو شی وي. د زناورو بچي زناور وي او د انسان بچي انسان وي. نعوذ بالله کدا الله پلار وي نو هغه به الله وي او نعوذ بالله کدا الله زوی وي نو هغه به الله وي. نو الله لم یلد ولم یولد نه پلار شته او نه زوی شته. کائنات یو شی دغه جز نه دی او د الله تعالی سره چا رشتہ داری هم نشته. د رشتہ داري د دې ټولو تعلقاتونو الله تعالی مکمل پاک دی. دریمه دا ایمان او یقین ساتل پکار دي چې الله تعالی هر د کمال صفات سره متصف دی او د هر خوبي او د هر خېګړې مالک دی. څلورمه خبره ده چې الله تعالی د خپل ذات او صفات کې هغه یکتا دی. د ذات په اعتبار سره یو دی هغه ذات کې سره څوک شریک نشته او صفات کې هم هغه یکتا دی. صفات کې هغه سره څوک شریک نشته. خبره مخکې تیر شوې ده چې د الله تعالی صفتی نمونه چې موږ په کومه معنی کې د الله د لپاره استعمالو هغه معنی کې الله تعالی سره هیڅ څوک صفات په هغه معنی کې د الله نه علاوه بل څه د لپاره نه استعماليږي. څوک کې بل څه د لپاره استعمالي نو دا شرک فی صفات کې راځي. مخکې خبره تیر ده. دا غرانګي د الله تعالی په اختیاراتو کې هغه سره څوک شریک او سهم نشته. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فرمایلی چې شرکت په دوه قسمه ده. یو ابتداء دوه کسان خپل کې یو کارخانه یا دکان جوړ کی او دا اول خپل کې سره شریک وي او ګټه نیمه نیمه وي. کله کله داسې وي چې یو کس یو کارخانه یا دکان جوړ کی او بیا ځان سره بل یو مرګره چې داغه کاروبار نه وي پیسې و سره وینو غزان سره شریک کی چیرې او دومره کروڑ روپے مې لګولې نیمه تراکا او تما سره په دې کاروبار کې شریک شه. نو نه الله تعالی سره د ابتداء نه څوک شریکو او نو ورستو الله تعالی ځان سره څوک شریک کړی دي. پنځمه خبره د کائنات هر ذره صرف او صرف د الله په قبضه قدرت کې ده او ټول کائنات اسمانونه ازمکه او دا ټول تنظیم د الله تعالی په یوازې چلایي او د کائنات په پیدا کولو کې او د دې نظام په چلولو کې الله سره څوک مددگار شریک او معاون نشته. فرشتي
الله په مختلفو ډیوټي باندې لګولې دي فرشتو باندې ایمان کې به ان شاء الله راشي خو هغه په دې معنی مددگار او شریک او معاون نه دي چې هغه غلامان دي داغه خپل اختیار نشته نو د دې کائنات په نظام چلولو کې الله تعالی سره څوک په دې معنی سره معاون او شریک نشته چې داغه خپل اختیار پکې وچلیږي شپږمه خبره الله چې سغواړي هغه کیږي او داغه توفیق نه بغیر هیڅ څوک سم نشي کولای او د کائنات په یوې معمولی ذره کې تصرف هم نشي کولای ومه خبره ده چې الله تعالی خالق د پیدا کون کې دی هغه پالون کې دی هغه رب دی د رب مفتی صاحب تفصیل بیان کړو فرمایلی چې رب هغه ذات ته ویل کېږي چې د کم شي چې په کم وخت کې ضرورت وي څنګه ضرورت وي هغه ضرورت پوره کون کی ذات ته رب ویل کېږي خاصه عامه خلق د دې غا ترجمه دا کوي چې یو شی په مزه حد کمال تر رسول د سون کی ذات ته رب ویل کېږي حضرت مفتی صاحب فرمایلی چې په کم وخت کې د کم شي کم ضرورت وي هغه پوره کون کې ذات رب د دنیا کې د انسان ضرورتونه جدا دي هغه الله پوره کوي آخرت کې د مؤمنینو په جنت کې چې کوم ضرورت دي هغه جدا دي هغه الله پوره کوي او دا غرانګي دنیا کې څومره مخلوقات دي د ټولو مخلوقاتو چې کوم ضرورت دي هغه الله پوره کوي حضرت مفتی سے فرمایلی چې دوه قسم بچی دي یو د چرګي بچی دی یو د باتی بچی دی د مرغابۍ فرمایلی چې په یو ورځ باندې دواړه د انډې نه راووتل د مرغابۍ بچی داسې سسغونې پلاس کې ونی سو خانه کې ورته وبو اچوا هغه ور ټوپ کوي هغه ته وردانګي او پای کې لامبو وای هغه ته پزله کې چا واچول چې دی وبو کې ستاده ترقې راز دی دغه ذات رب ویل کی او د چرګي بچی چونی سي او لاسس کنه هغه شاته طرف ته وزي هغه ته چا وی چې دی دا تربيت چا وکړو چې دی وبو کې ستاده پر نقصان دی نو دغه ذات تسویل کیږي رب ویل کیږي هغه رازق دی رزق ورکون کې دی اولاد ورکون کې دی ژوند ورکون کې دی مرګ داغه پلاس کې دی صحت او بیماری داغه پلاس کې دی غربت او مالداری داغه پلاس کې دی یعنی نتایج مالک هغه دی اتمه خبره د نفع او نقصان مالک هغه دی لہذا کنه په غواړو داغه نه به غواړو او کله نقصان نه بچاو غواړو داغه نه به غواړو عزت داغه پلاس کې دی ذلت داغه پلاس کې دی که عزت غواړو داغه نه او د ذلت نه بچ کېدل که غواړو د دنیا او د آخرت هغه داغه نه حضرت مفتی صاحب فرمایلی چې د اسماء الحسنا دغه د فار ویل کیږي چې دغه صفاتي نمونه په ذریعہ سره دی الله نه وغوښته شي مونږ وایو یا الله یا معز یا مذل نو یا معز چې مونږ وایو اے د عزت والا ذاته چا پلاس کې چې عزت ماته د دنیا ارزي عزت او د آخرت دایمي عزت هغه را نصیب کی او دنیا کې د ذلت نه بچ کون کی او د آخرت د دایمي ذلت نه بچ کون کی ذات ما د ذلت نه بچ کی دغه رنګ کامیابی دغه پلاس کې دا ناکامی دغه پلاس کې دا کامیابی با او نجات بلاغه نه غواړو او ناکامۍ نه بچاو بم دغه نه غواړو دغه نه علاوه هیڅ څوک چې کوم دی هغه د نفع او نقصان او عزت او ذلت مالک نشته دی ټول کائنات او ټول مخلوق د الله تعالی محتاج دی او د چا محتاج نه دی هغه صمد ذات دی بے نیاز دی نه هم خبره ده چې صرف او صرف هغه مشکل کشا دی مشکلات حل کون کې هغه ذات دی نو مشکلاتو کې با دی هغه نه غواړو چې الله مشکلات می حل کړي او دغه رنګ مخکې نه د مشکلاتو نه بچاو هم دغه نه غواړو هغه حاجت روا دی صرف هغه حاجت روا دی لہذا خپل حاجتونه به داغه نه پوره کوو داغه نه به غواړو د خطرات او اندېښنو نه بچ کون کې ذات هم صرف دغه یو ذات دی لہذا داغه نه به غواړو لاسمه خبره صرف الله تعالی حقيقي محبوب او حقيقي معبود دی هغه د محبت لایق حاصله د هر چیز نه زیات محبت بداغه سره کو او بندگی به صرف داغه کو د بندګۍ لایق صرف هغه داغه نه علاوه بل څه د بندګۍ لایق نشته یو لسم د توحید تکمیل او د الله تعالی خالص او صحیح بندگی دا غي د زده کول او معلومول واحده ذریعہ د الله تعالی پیغمبران دي اوس د قیامت پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پستو کې بل پیغمبر ناراضي هغه خاتم النبیین دی لہذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث شو
دا غ وخت نواله تر اخره پورې تر قیامت پورې دا الله صحیح بندگی او توحید ابد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غواړو د کلمې دو جزء دي لا اله الا الله الله نه علاوه بل څه د بندګۍ لایق نشته نو بندګي بداغه کو محمد رسول الله دا بندگی به د چا نه زکاو محمد نه چې هغه د الله رسول دی هغه به خلکو ته بندگی خی نو دا دواړه مجموعه دي ته ویل کېږي کلمه توحید دا یولس چې کوم اجزا تیر شو چې د چا په دې باندې ایمان وی نو داغه په ژوندۍ کې بس اثرات راځي په الله باندې ایمان چې چا وی دغه په ژوند کې به دغه ایمان راوړو په وجه باندې اثرات او نتایج حضرت مفتی صاحب د مدبرکاتم فرمایلی وی چې ونه هر شی او اثر وی ونه دا هغه اثر دی کته د شلتالو ونه وکړل او پای کې شلتالانو شنو بالکل هغه صحیح نتیجه ورکړه یقینا دغه ونه دا او کپای کې د ام میوه وشوه نو نوم دی غلط کړو دا پته ولګی چې دا ونه د ام و د شلتالو نه و دغه رنګ په الله باندې د ایمان هم اثرات او نتایج دي اوله خبره ده د چا چې په الله باندې ایمان وي د دې کس په خپل ځان باندې اعتماد نه وي په اسباب باندې اعتماد نه وي په منسوبو تدبیرات باندې باید اعتماد وي د دې اعتماد په محض په الله باندې او د الله تعالی په احکامات باندې عمل باندې بوي د کار بداوي چې د الله په حکم باندې عمل وکړي پاغي به اعتماد وي دویمه خبره دا سړی باندې کامل او مکمل طور باندې الله تعالی ته حواله کیږي دغه احکاماتو ته حواله کیږي د ژوند نصب العين بس صرف او صرف د الله بندگی وي دریمه خبره ده چې دا سړی به هر وخت د الله تعالی خوشنودي او رضامندي اب حاصلوي او دا غرانګي د امید او خوف هغه به الله سره وابسته وي امید به هم د الله نه وي او خوف او یره به هم د الله تعالی نه وي او اخري څلورمه خبره ده چې دا سړی داغه د الله تعالی شدید محبت وی چې په الله باندې ایمان وي الله تعالی فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله د مؤمن بنده الله سره شدید محبت وي کچره څوک داسې نه وي دا سرات نه وي او بیا هم دی وي چې ما په الله باندې ایمان دی دا د ایمان ځام دی دا حقيقي ایمان نه دی الله دې موږ تاسو ته حقيقي ایمان